چې سترګو کې ساور کړي خپل خپل عزت کې بسر ونغاړم ستاد مینې ډاډ کې رانه زمانہ دا پکا ساغستو سیس میں اوگڑا یو ځل ځوانان زامن کور پرې خودونه مخکې دا نه وای چې چرته زما ما وسته واغه او تاسو هغه وسته دي تاسو د نیازبین بچي مازغه پځې کول غواړم داغه مازغه به ز پخپل پځې کم هم یو بدمعاش بل بدمعاش ټیک کول شي چې تا حاجره الیاس د کینچه سره 25 گزارونه کړي او زخمی کړي و نو ته خپل دا الزام قبولوي جی والی می ده سر زما یو شرط ده څه دا وینګور جوړه کنا د اقدام قتل مقدمه در شوی دستا خلاف نو ته صدا الزام قبولوي بیان خان 22 دسمبر پشپا لبنہ بیوٹی پارلر کې مسماد حاجره الیاس باندې قاتلانه حمله کولو الزام دې پتا باندې او د پاکستان د پینل کوډ دفعه 340 په تحت د اقدام قتل مقدمه در شوی دستا خلاف نو ته صدا الزام قبولوي سر زما خو په خپل اکسیډنټ شو پاغش په باندې زه خو ډیر زیات خوښ شوم په هسپتال کې مزه یس یور آنر زما د موکل پاغه شپه اکسیډنټ شو او د ایدی امبولانس سرویس هسپتال ته رسولی و میډیکل ریکارډز دغه دي نو د دې مطلب دا شو چې ته د دې الزام نه انکار کوي چې دا جرم تا نه دی کړی سر کړه مې نه د انکار وسه کوم سر جی راشد حمید صاحب دستاسو استحقاق دی یور آنر ټیک شو په دواړو صورتونو کې تاسو له ثبوت او ګواهان خو پیش کول وي یس یور آنر نو بیا د کیس تیاری وکړئ جی پبلک پروسیکیوٹر صاحب سر راتلونکي پیشې باندې به رپورټینګ افیسر هم پیش کوي یس یور آنر ولی سو شو خان صاحب پرون نے نکاح کو نن دی طلاق هم ورکو رخصتې تیارې کومه ډېر زر به بوځم अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजरा दा दरेहान मोर दा अंदाजा व जमा
سستا د مور نه زه خبر شوم پتا څومره سخت تیرې شوې تیریږي او تیریږي به الله دې نه کي چې الله تعالی ژوند درکړی دی نو الله به دله خوشحالیانې هم درکي تاسو وایي زه تاسو دپاره څه کولی شم ته معافي راکه ماته ولې تاسو څه کړي دي مور یم د هغه زه پوهېږم ستاسو په مجبورۍ او پریشانۍ یو مجبورې ښځې له مور نه دي جوړېدل پکار زه یو مجبوره او خودغرضه مور یم خو بیا هم دا کوشش به کومه چې ستا درد لږ کم کم د دې حاجت نشته بس یو مهرباني را باندې وکړئ چې نن نه پس زما کور ته د راتلو تکلیف مه راکوئ راله सबीहा सबीहा हाँ हाँ से चलो शो ओ गोरा सूक रागल مننه عائشه ډیره ډیره مننه ډېر عجیبه شانتې ښکاره شو خانجي په ړومبي ځل ستاسو د خولې نه ځان دپاره دا ټکې چای جوړی کم ستاسو دپاره نه ته د هغه جینۍ کور ته هم تللی وې او جی خانجي ولې دا تپوس مه کوئ تاسو تاسو له هلته کې نو تلل پکار هغه څه دي چې کله کله یو وړه خبره ډېر لوی خبر جوړ شي واپس کله روانه یې زما هیڅ اراده نشته که تاسو اجازت راکوئ نو دلته پاتې کېدل غواړې او جی لا اوس ریحان ته زما ضرورت دی تر کومه چې هغه واپس را نشي زه به د هغه په کمره کې پاتې کېږم मैं कम इन शायान राजा राजा څنګه یې زه بالکل ټیک یم تاسو څنګه یې تاسو وایئ آی ایم ګوډ ته وایا حاجره څنګه ده ټیک ده دلته یې څنګه لاره غلطه کړه اوس د بلې په تکل کې راغلی آی ایم سوري زما دا د ویلو مطلب نو نه یو ځلې بیا د هغې په تکل کې راغلی یم خو هغه خو اوس دلته نشته زما جاب پکار دی
د سیلري هغه جاب. ولې؟ یو کیس زمام را باندې حاجره الیاس په عدالت کې. خو ستا تعلق خو ډېر ښه فیملی سره دی، ته ولې خپل ځان؟ میم جاب ستاسو نه صرف جاب غواړم، مشورې د هر خوا نه میلاویږي. ستاسو دا کولی شئ مالا؟ بالکل. زه په گشت باندې وم جج صاحب. د شپې تقریبا 8:30 بجو وخت و. ما ته د میډم لومنا کال راغی، کوم چې دا غزي مالک ده. هغوی مال خبر راکو چې څوک په زور هلته راننوتی دی او د هغوی په کلاینټ باندې په کینچې ګزارونه شوي دي او ډېر زیاته یې جوړ کړي ده. زه هلته خوا کې وم، زه په 15 منټو کې هلته راورسېدم او وروستو پته ولګېده چې هغه جنۍ په چا چې ګزارونه شوي وو د هغې نوم هاجره الیاس و. هغه په وینو کې لړلې هلته پرته وه. ما هغه سمدستي هسپتال ته ورسوله. وروستو د جنۍ د بیان نه پته ولګېده چې په هغې حمله کوونکی د هغې ملګری ریحان خان و، څوک چې بیا وروستو پولیسو په ولکه کې واغست او خپل د جرم اعتراف یې وکړو. نو SHO صاحب، تاسو د موقع واردات نه څه ایویډنس کلیکټ کړي دي؟ جی سر. سر دا په واردات کې استعمال شوی کینچی او دا د حاجره الیاس جوړه چې کومه هغې په هغه ورځ اچولې وه. او سر دا MLC ریپورټ. SHO صاحب، د ملزم په باره کې څه په واضح توګه څه رپورټ نشته او څه فرانزیک رپورټ، DNA ټیسټ، څه نور ایویډنس؟ جج صاحب، په کینچې باندې دومره ډېره وینه لګېدلې وه چې د ګوتو نشانونه پې واضحه شوي نه وو. په تاسو خلکو کې که څوک تپوس کول غواړي؟ یس یور آنر. SHO شبیر صاحب، تاسو زما موکل ریحان خان د کوم ځای نه گرفتار کړی و؟ د هسپتال نه. هسپتال نه؟ او د هسپتال کې څه کول؟ دوی هلته د هغه جنۍ هاجره الیاس سره خبرې اترې کولې، د هغې سره ناست و. هاجره الیاس سره خبرې کولې؟ څه قسمه هلته دوی خبرې کولې؟ څه ګرمه ګرمي، څه بحث مباحثه؟ بس عام خبرې کېدې. ښه، بس عام خبرې کېدې. زما موکل د ګرفتارۍ په وخت باندې څه مزاحمت پیش کړی و؟ نه، هغوی په خپله ګرفتاري پیش کړه. خپله ګرفتاري پیش کړه؟ پوینټ بی نوټډ سر. ما له بس دا تپوس کول و. یور آنر. جی تپوس کوئ. ملزم په هاجره باندې څونه وارونه کړي و SHO صاحب؟ د MLC د رپورټ مطابق تقریبا 25. په دومره شان قینچۍ باندې 25 وارونه کول والا یو کس چا چې د هغې د بدن په هر حصے باندې وار وکړو، هغه به څومره نږدې وي؟ او وار زغمل والا څه بېځانه شی خو نه و چا چې مزاحمت نه وي کړی. آخر هغې خو به څه لاس خپې خوځولي وو. څه وایئ تاسو SHO صاحب؟ یقینا داسې کس چې د هغه جسم ټول د ویښتو نه ډک وي او د هغه یو ویښته هم مات نه شي؟ کېدای شي. مطلب تاسو د شواهدو په جمع کولو کې اډو دلچسپي نه ده اخیستې؟ دوی په ما باندې ډېر لوی الزام لګوي جج صاحب. دا الزام نه دی یور آنر، ښکاري ده. تاسو هاجره الیاس هسپتال ته په زخمی حالت کې ویوړه او په هسپتال کې تر هغه وخته پورې موجود وای چې د بیوټي پارلر والا عملې د واردات د ځای په صحیح طریقې سره صفایي ونه کړه. تاسو په کوم ځای کې جمع کول شواهد؟ د جوبل شوي حالات ډېر زیات خراب و جج صاحب. ناوې جوړه شوې یو جنۍ د مرګ خولې له روانه وه جج صاحب. زه هم یو پلار یم. اوهو، تاسو جذباتي شوئ. تاسو نه هیرو چې تاسو یو
پولیس افسر یې او ستاسو څه ذمہداریانې دي. یور آنر دا د کیس د میلافایټ کولو کوشش دی. داسې هیڅ هم نشته جج صاحب. زما د هیڅ چا سره خپلولي نشته. خپلولیانې راوځي ایس ایچ او صاحب. دا زما په کردار حمله ده جج صاحب. یور آنر دا په کردار حمله نه ده. کردار خو د عمل نه ښکاره کیږي. د دې چارجشیټ بنیاد څه دی؟ د ملزم او د مظلوم بیان. بس ملزم خو د خپل بیان نه منکر شو، باقی پاتې شوه مظلومه. نو د هغې د بیان حیثیت څه دی؟ الزام خو په چا باندې هم لګولی شي. عدالت همیشه د شواهد او د گواهی په بنیاد فیصلې کوي. زی دا به ومنو چې تاسو ته شواهد ملاو نشو او تاسو د گواهیانو د جمع کولو ضرورت محسوس نکو. تاسو د ملزم شناخت پریډ کړو. یو داسې ځای چې په کم ځای کې د سړو داخله ممنوع وه، هغه ځای ته یو کس ورننوځي، بره فلور ته لاړ شي او چې هلته ورسي نو یوه جینۍ سخته جوبل کړي او بیا ښه په قلاره راوځي او څوک هم هغه ونه ویني. دلته د ګواهۍ دپاره څومره خلک تیارېږي. د یرې د لاسه ټول خلي ناست وي، څوک ګواهۍ ورکولو له تیار نه وي. تاسو د سی سی ټي وي فوټیج ولې نه دی ترلاسه کړی؟ د هغوی سیسټم خراب و. زه د هغو سیسټم خرابونو خوا او شا چې کومې کیمرې لګېدلې وې د هغو سیسټم خو صحیح و، هغه ولې تاسو ترلاسه نه کړل؟ داسې یو کیمره هم نشته چې د مجرم په تګ راتګ باندې نظر وساتي. داسې کیمره شته ایس ایچ او صاحب. که ستاسو سره وخت و او تاسو په راتلونکي پیشۍ کې تشریف راوړو نو زه د داسې سی سی ټي وي کیمرې فوټیج به پیش کړم او ورسره به داسې ګواهان هم پیش کړم او د هغوی ګواهیانې به ستاسو په مخ کې کوم چې تاسو وایئ چې د یرې نه هغوی ګواهان ورکولو ته تیار نه دي. دیټس آل یور آنر. ایس ایچ او صاحب ولې نه چې تاسو باندې قانوني کاروایي وکړی شي، ځکه چې تاسو په خپل فرایض کې غفلت کړی دی او ستاسو غوندې د خلکو په وجه باندې زموږ انصاف بدنامه دی. د دې مقدمې کاروایي راتلونکي پیشې پورې ملتوي کوو. Just don't worry ریحان، اوکے؟ ټول هر څه په کنټرول کې دي. یور اوکے کنه؟ تا ته پته شته ما د جیل نه د پریټینډنټ افیسر تبادله وکړه. هپی ته دې لپاره خو پریشان نه چې ستا پلار تا ته ملاوېدو ته رانلو. هغه ته د میډیا ایشو ده کنه، هغه نه غواړي چې دا څوک هم ایکسپلویټ کړي. خپل خیال وساته، یریږه مه. یریدل ماله راځي نه، فکر مه کوه زما مور راغله. سلام مورو. وعلیکم السلام. څنګه یې ته؟ بیټ ما اورېدلي تاسو هلته تللي وئ؟ او څه وویل هغوی؟ څه به وایي هغه لیونی؟ لا پرېږده چې لږه سلام دعا خو جوړه کړم. د یو دوه کاغذونو فوټو کاپي وباسم، تاسو کښېنئ دلته. ولې راغلې؟
ओपन कोर्ट ट्रायल دی څوک هم راتلی شي اسیم د خپل ژوند د استیم ته زما پر راتلو سفر پری وطن نه دی پکار په بل پیښه رانه شي ولی په بل پیښه باندې زما بیان دی زما دشمن به مخې ته ولاړی زه نه غواړم چې څوک بلم دی I have very interesting picture for you. راو ګورئ. دا actually هغه سیلفیانې دي چې کوم د ریحان په فون کې وو. ما د ټولو پرنټس آوټ وباسلي دي. او yes. او څه میسجونه هم او څه پرنټ آوټس دي. جی اسه خو نور هم ډېر شي نه ملاوي دي شي. دغه د مرګرو سره هم ډېر شي تصویران وي. تاسو میسجونه به هم وي خو زما سره نه منل چې دا غي سره کانټیکټ وکم. Then she like it. I guess یو جنۍ بدنامولو د پاره دومره ډېره ده. دا چوړوندې درې میسجونه دي. ادا بچے پاسا کنا انا وخت کیږي داجی ک نن تاسو لاړ نشئ نو در سره نظم نو یوازې پسې نه یوازې به نظم زه مور به بوزم کنه ځان سره نو بچے تر نن پوری دی د خپل مور نه خبره پټولې نن تاسو څه خبره ده چې زمانه پټای نه داجی سے تاسو نه څه خبره نه پټوم تاسو پټوم از خلکو نه تاسو خبرې نن بیان ته ډمبه زمانو داسې خلک دی رنگ برنگ تپوسونه ورانه کوي زمانہ کنا زمانہ به خبره بنه کیږي بیا ګورا مال استا سره په کټیره کې لاس نیولې او درې ته پکار دی ما پټاوه ما د دنیا نه وخیا چې ستا پلار په دې خبرو کې ستا سره ولاړ دی دا خلک ډېر ظالم دي ستا نادانیا نه با ستا ګناه به وګڼي هم تا به قصورواره کړي راځه زما بچیا شاباش راځه بچیا حاضر الیاس تاسو به عدالت دا ویل غواړئ چې په هغه ورځې باندې څه شوي وو جی سر آغا ورځ زما وادو زه خپلې ملګرې مایرا سره د لبنان آنټي پارلر ته ناوې جوړېدو لتلې ما هغه زه په خپل تیار کړې ما هغه زه په کمره کې یو سات ته پاره یوازې پریښو ما زما لپټه سټ کې دوه والا وا کالے میں اچولیو تاله دلته نورات لل پکار شایان څه فائدہ ساره راځي د یو کلاس هم مانه غشته چرته بدلم زه زما یوازې ساړو بیږي
نور څه نه نو بازار رساق واغستې شم. ته ټیچر یې دلته کې یار. ته هغې کور ته راتلو نه دې دپاره خو نه منې کړې چې ته د هغې دپاره دلته کښېنه وژاړه. چېرته به چې هغې خوشحالیانې ویشلې ماشومانو سره چې هغه دومره په نره باندې جنګېږي نو ته هم نرتوب وښایه. This helplessness is killing me. It's not that easy. جج صاحب د زما مینتونه کول زما پخپو پریوتوم دې ماره ما ته د ویل چې ما سره راځه مونږ به وتښتو دا واده مه کوه. ما هم دې ماره د ته انکار کولو دې منې کولو. دله یو دم غصه به راغه. ورسره په میز باندې کینچي پرته وه. راوایه که ستا په دیزې زه ووالم. ما دې منې کولو. د زه والم ما ورته ویل I hate you. زه دې خبر نه شوم. زه کله بېهوشه وغورځېدمه چې سترګې مې وغړېدې. زما تاج ما سره ولاړو. زه هاسپټل کې وم. زه په ډېر بد حالات کې وم. که تاسو دومره همت لرئ چې موږ نورې خبرې وکړو چې موږ د عدالت دا کاروای وړاندې بوځو. جی سر. جی آصف اقبال صاحب. یس سر. تاسو سوال کول غواړئ؟ یس یور آنر. تاسو دی کله نه پیژنئ؟ د یو نیم کال نه. یو نیم کال نه. څنګه یې پیژنئ؟ We were friends. Just friends? जी. No, Hajra baby, you are in a relationship. تاسو د girlfriend وای. زه د girlfriend نه وم. Oh. Okay, I'm sorry. لږ تصویرونه راکئ. نو هاجرا الیاس ستاسو دا تصویرونه څه حال وای؟ دومره نږدېوالی صرف د فرینډز ترمنځ خو نه وي، دا خو د بوای فرینډ او د ګرل فرینډ ترمنځ وي. وایئ I am sorry. آرډر د عدالت د ډیکوریم د خیال ساتل شي. آصف اقبال صاحب تاسو سره د وکیل په حیثیت باندې داسې سپک حرکتونه بالکل نه ښایي. یاره تصویرونه و دومره سپک د لاس په ګرفت کې پاتې نه شو. I'm sorry your honor. آصف صاحب دومره بوج اوچت کړه چې څومره تاسو اوچتولی شئ. Yes your honor. زه به دې خبرې خیال ساتم. نو مس هاجرا الیاس زما سوال همغه دی چې د ستاسو د سره څه تعلق و؟ اوس تاسو ویلی شئ اوس خو اتفاق سره کمر عدالت هم تصویرونه یې وکتل، نو تاسو په ډاګه ووایئ. زه منمه زما د سره اټیچمنټ وو، خو زه ګرل فرینډ نه یم د چا هم. تاسو خو اوس هم نه منئ. صحیح. دا دی هغه میسیجز چې کوم د دې نمبر نه زما موکل ریحان خان ته لیکلي شوي دي. لږ پلیز دا ټول تا واوروئ چې عدالت هم واوري چې د ستاسو په میانځ کې څه تعلق و په خپلو کې.
وایه کنه ټولو ته معلومه خو شوه چې ستاسو څه تعلق و او لږې داسې چې خپل ټکي لوستل تاسو ته ګران شو زه به درته وایم داسې هېڅ مسله نشته 14 اکتوبر لا 1:30 بجې یور اونر د شپې 1:30 بجې تاسو څه لیکئ دا لیکي چې کله نه کور ته راغلی یم داسې راته لګي لکه چې خپل ځان مې هلته تاسو سره پرېښودو او ته مې ځان سره راوستی زما د بدن نه ماله ستا بوی راځي 15 دسمبر د شپې په 11:30 بجې باندې لیکي چې یو خبر راته وکړه ریحان که چېرته زما ویښتو ته د ستاسو د ګوتو عادت شو نو زه به بیا څه کوم دا په ګوتو مه سموه چې کله نه ته دا په ګوتو سمې دا خو زما ده لاس وځي ویری پرټینګ تاسو لیکل هم کوئ 1 جنوري د شپې 3 بجې د پاسه 1 منټ زما په خیال نیو ایئر نایټ و کیدای شي چې دا څه سندره ښکاري ماته چې داسې زه ویم نو لږ بد به لګي یور آنر سا کې زما ستا سا ملاو شوه نو ماله سا راغله پنځم جنوري د سهار په 8:30 بجې وای چې بګاش په زما objection your honor دا زمونږ د موکلا د سپکاوي یو سپک کوشش ده او د دوی موکلا چې زما د موکل سپکاوي کوي سرم ورکم غیلا یور آنر د حافظ الیاس سے په هر درد کې زه د برابر شریک یم او د هغوی په کیفیت زه پوهیږم خو یور آنر زما موکل هم یو د شریف انسان زوی دی د هغه د کیفیت هم اندازه ولګوئ چې کم تر ننه پورې یو ځل هم په کمره عدالت کې حاضره نه شو تاسو د ډاکومنټس مال راکئ عدالت به په خپله مطالعه وکړي راکئ یس یور آنر د فیسبوک میسجونه او واتس اپ میسجونو نه صفا ظاهره ده چې هاجره الیاس او د ریحان خان ترمنځ څه تعلق و دا ګرل فرینډ وه هغه یې بوی فرینډ و دا د دوی رشته وه او که په دو دواړو کې څوک جسټ فرینډ و نو هغه شایان ملک و چې کوم زما د موکل ګران ملګری و او چې د چا سره د هاجر الیاس واده و په هغه ورځ څنګه هاجر الیاس ووایئ زه رښتیا ویم که نه تاسو د شایان ملک سره واده کوو چې کم د ریحان خان ګران ملګری و دا راته ووایه چې د دوی ملګرتیا ولې ماته شوه د هغې وجه څه وه تاسو objection your honor دا کریمینل کیس دی چې کوم زما فاضل ملګری چې یو د سیویل سوپ د جوړولو کوشش کوي هاجره الیاس دلته د خلا اخیستو دپاره نه ده راغلي په هغوی باندې د قینچۍ 15 وارونه شوي وو د هغې محرکات چې هر څه دي چاته په چا باندې د لاسو چتولو اجازت نشته جج صاحب یور آنر دی بالکل رښتیا وایي زه هم دا ویل غواړم چې زما موکل په دوی لاس اوچت کړی نه دی آصف اقبال صاحب تاسو په خپله سوالونه کوئ په خپله جوابونه ورکوئ کم ټو د پوینټ اخوا دېخوا خبرې چې ده نه مه ګرځوئ یس یور آنر خزنو هاجره الیاس صاحبه چې دا ومنو چې زما موکل په تاسو باندې حمله کړې وه دې تاسو بیوټي پارلر ته ولې راغوښتی و زه به یې ولې غواړم نو بیا دوی ته څنګه پته ولګېده چې تاسو تیارېږئ ناوې جوړېږئ په یو بیوټي پارلر کې ناست یې دې سره خو ستاسو څه کانټیکټ دا خو تاسو دنه تپوس وکړئ که نه څنګه تپوس وکړم دې خو هلته و نه یور آنر زما موکل ته د دوی ملګري میسج کړی و او دی د هغه واده اټینډ کولو ته روان و زما مدعا صرف دا ده چې ریحان خان هغه شپه په بیوټي پارلر کې موجود و نه
دا والا چې थैंक यू یو تاسو زنو کوم ریحان ته څنګه پته ولګی دا چې حاجره په بیوټي پارلر کې ده د हाजरा फ्रेंड माहिरा په وجه غلطي کې رسیدلې نو هغه ورسره ملاو ده نه نو بیا هغه په فیسبوک سټیټس لګولې و هغه د خپل مرګري سره یو بیوټي پارلر کې چیک ان شوی و هغه په خپل ملامت ده په دې باندې خزا ته چې خوښ کا کنه هر څه پرېدا نو هاجر بیبي یو اخرنی سوال بس تاسو نه تاسو کومه اټس اونلی د لاست کوېسچن چې د کم ځای نه ریحان خان گرفتار شو هغه ځای کې ته هم موجود وي او په تاسو باندې حمله کول ولا تاسو عیادت ته راغلی زما عیادت د پاره نه خپل گرفتارۍ د پاره راغلیو یور آنر یو سړی په خپل بچا باندې وار کوي د هغه ځای نه وتښتي او بیا په خپل جرم قبول کی پدې کې څه زه خو بالکل ځکه چې هغه په خپل قبول کوي جج صاحب او په خپل منکریږي That's all, Your Honor. یور آنر زما فاضل ملګری سخو زما موکله پوه کړو او نور زید پوهولو کوشش کوم راشد حمید صاحب زما په تاسو باندې یقین دی چې تاسو هم د دوی غوندې د فلم چلولو کوشش نه کوئ اف کورس زه پروفیشنل وکیل یم زه د پوینټ سره عدالت ته راځم تورونه نه جی حاجر الیاس زما ملګری عدالت ته دا یقین ورکړی دی چې تاسو دواړه یو ریلیشنشپ کې وئ زما سوال تاسو نه دا دی بیا بریک اپ څنګه وشو په دومره ښایسته رومانوي قصه کې دومره تریخوالی څنګه راغی د چا د ساګانو سره چې بستا سا چلیدا هغه نن د ملزم په حیثیت ستا مخې ته ولاړ دی دا ټولې خبرې تر دې حده څنګه راورسېدې د په ما باندې اټمپټ کولو کوشش کړیو دا غې نه پس زما ته نفرت شوې دی بیا اټمپټ یور آنر مطلب زیاته مطلب د ستاسو د مرضۍ نه بغیر تاسو له لاس هسې زما د فاضل ملګري مطابق خو تاسو د دوی ګرل فرند وئ بیا د دوی د اټمپټ کولو څه ضرورت پیښ شو د دې نه مخکې زه ورسره چېرته یوازې نه وم میرو شوې زما مطلب په یو بنده کمره کې د ما سره دروغ ویل زه هلته راغوستم او بیا نو بیا د کوم میسجونه چې دلته واورولی شو دا هر څه سو په ما کې چې څونه انرژي ده څومره وخت دی زه هغه دښمني له ورکول غواړم ما سره د ملګرتیا نو ټایم نشته د ستا زوی خو نه دی که نه شناز بیبي ته خو هغه سره څه هم کولی شي مخکې تې قاتل جوړ کو ته اوس به تې لیونۍ جوړوې په راتلونکي پیشي به د سی ټي وي فوټیج ضرورت به وي معافي ورکه حاجره اغله معافي به خو زه هغه له الله ورکوم چې کله هغه ته سزا ملو شي ګوره ملک صاحب د دې زوی جیل ته نه دی تللی هوم ډپارټمنټ چې څنګه تاسو زړه استعمالوي زه به هر څه سنبال کړم